الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فتحقیق سره ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب چې تورات او پس اختلاف پکې وکړو د یهودیانو ولولا کلمه سبقت من ربک کچری د الله د طرفنا مخکې نه ټیم نوی مقرر د فیصلې لقضی بینهم پخوا به فیصله کړې وه وانهم لفی شک منه مریب او بېشکه دی په شک کې دي دغه تورات نه چې پریشانۍ ته رسېدلي دي وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم او بشکا هر یو کس د پدی کې الله پاک پورا ورکی بدل د اعمال د دی انه بما يعملون خبير بشکا الله پاک په اعمال استاسو خبردار دی فاستقم كما امرت حضور ته محکم اوسا ته قائم اوسا لکه څنګه چې تا ته الله پاک حکم کوي ومن تاب او آغچا چتا سرا رجوع کړی دا ولا تطغوا او اے انسانانو مسلمانانو سرکشی مکوي انه بما تعملون بصير بشک الله تاسو په اعمال لیدون کې دي ولا ترکنوا تاسو ممایل کیږي تاسو توجه مو ورکوي تاسو یو ځای کیږي ما الى الذين ده هغه کسانو سره ظلمو چې ظالمان دي فتمسكم النار کنی تاسو ته به هم اور ورسیږي وما لكم من دون الله من اولیاء نشته ستاسو دپاره ما سوا د الله نه هیڅ څوک دوست ثم لا تنصرون بیا به مدد ونه کړي شي واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل قائم کې منځونه په صحیح څو د ورځو کې او په ساعتونو د شپې کې ان الحسنات یذهبن السیئات بشکا نیکې خوري بدو لره ذلک ذکرى للذاکرین بشکا دا نصیحت ته د پاره د هغه چا چې نصیحت علی واصبر حضور ته صبر کوا فإن الله بشک الله چې لا یضيع اجر المحسنین نزای کوي اجر د نیکوکارو الله په کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اختلاف یو داسې چیز دی چې دا د انسان په فطرت کې شامل دی او دا اختلاف په هر یو چیز کې دی دا اختلاف د انسان په خپل بدن کې دی دا اختلاف د انسان په خپل سوچ او عقیده کې دی دا اختلاف د الله پاک په دې کائنات کې موجود دی او دا اختلاف د انسان د هر یو چیز او د هر یو سوچ د ترکه یو ذریعہ ده کچری تاسو د انسان سترګې ته وګورئ لاس ته وګورئ خپې ته وګورئ سترګه به مونږ آسان مثال والو چې په یو سترګه کې څومره د رنګونو اختلاف دی په هغه یو سترګه کې الله پاک څومره رنګونه اچولي هغه ته هر یو رنګ هغه بیل بیل کوي حالانکه چې سترګې نه هغه یا شنی یا اودي یو رنګي یا سپینی یا توري او چې رنګونه ویني نو رنګ وته ځکه وایي چې قسمه قسم یو اور یو جدا جدا کوي دا د الله پاک یو عجیبه غونته کې قانون دی د انسان دپاره دغه شان دی د انسان نظریات هم بدلي د هر یو انسان نظریه بدلي د هر یو سیس په باره کې د نظریه بدلي دغه شان دی د دین په باره کې هم د دې انسان هغه فطري سوچ دی هغه د نظریه بدلی حالانکه د دین په باره کې نظریه بدلول د الله کار دی د انسان کار نه دی ځکه چې کله د پیغمبر علیه السلام د جبرئیل علیه السلام یو ورځ تپوس وکړو پیغمبر علیه السلام د الله ته ډېر خوښي او که زه ډېر خوښي پیغمبر علیه السلام ورته وی زه ډېر خوښي او ورته وی دا څنګه ورته وی ته ما ته رالیږئ ته ما ته رالیږلې په دې وجه دا د دې خبرې نښه ده چې ته رالیږلې ته استازی او ما ته رالیږلې نو زه ورته ستا نه زیات خوښ او ورته وی د الله پاک وحی ډېره خوښه ده او که د الله پاک ته ډېر خوښ پیغمبر علیه السلام ورته وی د الله پاک زه ډېر خوښ یم ځکه چې دا وحی ما ته رالیږلې ده جبرئیل علیه السلام ورته وی د الله پاک دین ډېر خوښ دی او که ته ډېر خوښ پیغمبر علیه السلام ورته د الله دین ډېر خوښ دی ځکه زه د دین ته خورولو لپاره رالیږلی
یعنی دا دین چې کوم دی هغه نوم د نظریاتو او د عقایدو دی. نو د الله پاک دا دین پیغمبر علیه السلام ودوي دا نور سيزونه ما در علی گلی دی او زه د دین د پر خورولو د پر را لګلی دا الله دین ډیر خوښ دی. نو الله پاک د هغه دین هغه اصول او قانون په خپل باندې وضع کړی دي او الله وی چې مار د څنګه وي په هغه کې بیا د تبدیلی ضرورت پاتې نشو. بس چې مار د کم حکم کو پای کې ستاسو د عقل ضرورت نشته. او الله پاک هغه دین چې کوم دی الله پاک هغه داسې خوښ کړی دی چې ما واحد لا شریک ګڼي او د پیغمبر رسالت په حق ګڼي چې پیغمبر ته تسوي هغه به پای کې خپل نظریات هغه نه شاملې. په دې وجه پیغمبر علیه السلام وی چې ټول امتونو چې کوم هغه دوا او یا ډلې و زما امت بدري او یا ډلې کی او په دې کې بسره بیا وډله په حقي. نو تاسو په هغه یوې ډلې پسې روان شئ. دا دوا او یا ډلې چې دی به د خپل مرزه موافق هغه دین جوړ کړي. نو الله پاک د هغه وضاحت په دې آیات کې کو چې ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فيه. موسی علیه السلام نه موږ کتاب ورکړو یعنی زموږ د طرف نه یو قانون راغلی و هغه پکې اختلاف وکړو او هغه اختلاف پکې سو اختلاف پکې دا و چې هغه عزیر علیه السلام چې د موسی علیه السلام نه پس د تورات خورونکو هغه د الله پاک زوی جوړ کو. الله پاک ما وته کوم ځای کې ویلو چې زما خاندان د انسانانو سره اوتړي او کوم ځای کې وته ما دا خبره کړې و چې زما اولاد ته ضرورت دی او هغه په خپل باندې پای کې دا اختلاف وکړو چې هغه دین د ځان تابع کو. ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم که الله پاک یو ټیم نوی مقرر کړی د فیصلې لپاره په خو به فیصله کړی خو الله پاک د دې انسانانو د لپاره یو ټیم مقرر کړی دی چې یو ټیم بداسي تر هغه پورې بدی ته مهلت چې هغه باندې بزدي سره حساب کتاب کوم او هغه ټیم هغه د قیامت ورځ ده. کني الله پاک وی دي سره زما فیصله کول هغه ګران ندي. و انهم لفي شك منه مريب او دي د غرض د قیامت نه لکه څنګه چې دي د تورات نه په شک کې دي د غرض د قیامت نه دي په شک کې دي او داسې شک کې دي چې پریشانه ته رسیدلی. بعض شک داسې د انسان چې هغه اوزي او بعض شک د انسان وهم شي او وهم بیا بیماری ده هغه وهم ته پریشانی وي چې هغه بیا نه اوزي هغه د زندګۍ سره جوړ سیس شي. بس خلک وی دا شکی مړ بس دی پرې د پځې باندې یعنی دی اوس نه سیده کیږي. الله وی دا يهوديان هغه خلک دی. وان كل لما لا يوفينهم ګوره کچری تاسو دې آیات ته وګورئ کنه په دې ټول صورت کې دا هغه کلمات دي چې دا د ټولو نه زیات د اعتماد قرآن ټول د اعتماد دی د ټولو نه زیات د اعتماد او د ټولو نه سخت حکم دی پکې. په دې کې او تاکیدات راغلي دي او تاکید څه ته وایي تاکید یا توکید چې وته وایي څه ته وایي هغه زور ته وایي چې مونږ یو خبرې له زور ورکو چې دا خبره زما بالکل صحیح ده او دا به خامخا هم داسې کېږي. الله پاک دلته کې چې کوم دی نو هغه الفاظ ګوره و دا ځان له تاکید دی ان ځان له تاکید دی کلن ځان له تاکید دی لما ځان له تاکید دی لیوفینهم کې دا لام ځان له تاکید دی او دا تشدید ځان له تاکید دی. دا و تاکیدات په دې ځای کې راغلي دي. الله پاک وایي و انه بشک کل لما هر یو کار چې دی کوي او کم یو کسي کوي لیوفینهم ربک برابر به ورکړي و طرف ستا اعمالهم بدله د عمل یعنی د الله پاک دا قانون دی که څوک هر څنګه عمل کوي بدله به خامخا ورکوي. نو که نیک عملي نو الله به ولا خامخا نیکه بدله ورکوي. داسې کېدی نه شي چې الله بدل ورنه کړي او چې څوک بد عمل کوي نو خامخا به ولا الله پاک د هغې بده بدله ورکوي. ځکه چې انه بما یعملون خبیر هغه د انسان په هر یو عمل باندې خبردار دی هر یو څیز باندې هغه پوهه دی هغه دا د سره د ګواهانو ضرورت شته نه او بیا هم الله وی چې په دغه رز باندې به څوک خبرې نشي کولی خو زما په اجازت به کولی شي او هغه اجازت بچا دی چا ته چې الله غواړي شي. یو انسان هغه شک کې پروتي یو انسان د هغه ذهن نه مطمئن کېږي چې دا ګناه ما کله کړې ده نه الله پاک به هغه اندام ته ووایي چې ووایه جبه به بند شي جبې ته به وي ته به غږ نه کې او الله پاک به هغه اده په لاسو کړی دی اده په خپو کړی دی په سترګو یې کړی دی په غوږ یې کړی دی په پوزه یې کړی دی الله به هغه اندام ته وي وایه. نو ګویا کول خو د الله کار دی دا جبه خو په خپله نه ګویا کېږي چې الله ورته وایي وایه نو خو وایي که نه دا زما ژبه ده او زه یې خوځوم او د هغې نه داسې الفاظ وځي او څوک پرې د سره پوهېږي نه. روغ جوړ انساني خو ښکلی فصیح بلیغ انساني او الله پاک دا زبان داسې کي چې ته به یې د دې لاسه وي نو دک شانتې فصیح بلیغ خبرې به بیا دا پوزه
دا لاس خپې او هغه اندام کوي چې کوم اندام هغه کار کړی دی. الله پاک وایي زه په ټول عمل باندې لیدونکی منو، ځکه زه دومره زیات په زوره باندې وامه، زه دومره زیات په تاکید سره وامه او په یقین سره تاسو ته وامه چې ګورې د هر عمل بدله به میلاویږي. نو انسانه ته چې یو عمل کوې نو ګورې لاول نه هغې ته ډېر زیات سوچ کوه د انجام په باره کې. ولا ترکنو کوم ځای ته رالم فاستقم پیغمبر علیهم السلام نو چې کله الله پاک د هر یو څیز بدله ورکوي نو فاستقم کما امرته ته داسې قایم پاتې شه په هر یو عمل باندې لکه څنګه چې الله تا ته حکم کړی دی. پیغمبر علیهم السلام به صحابو ته وی، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د سوره هود دې الفاظو زه سپینګیرې کړم او بوډۍ کړم چې الله وی فاستقم کما امرته داسې قایم پاتې شه زما په احکاماتو لکه زه چې درته څنګه وم. اوس د الله پاکي زمانه څنګه غواړي په هغې خو زه نه پوهېږم نه دومره زما طاقت شته. الله زمانه څنګه استقامت غواړي او الله ته دا استقامت د انسان دا دومره محترم دی او دا استقامت دومره ګران سیز دی چې موږ په هر یو مونځ کې 5 ټیمه د الله نه د استقامت دعاګانې کوو. اهدنا الصراط والمستقیم اهدنا الصراط والمستقیم بار بار د الله نه دا دعاګانې غواړو. الله وایي زما نه دعا غواړه ځکه چې دا استقامت ګران کار دی. دا معمولی خبره نه ده چې یو سړی په یو کار باندې استقامت اختیار کړي. استقامت دا ته وایي چې همیشوالي پې وکړي چې هغه کار د نیکۍ دی چې دی همیشه دپاره هغه کار هم هغه شانتي کوي. ولا تطغوا ومن تاب حضور هغه چاته هم ووایه چې هغې رجوع کړي د معاکه تا سره الله ته هغې ته مو وایه چې استقامت اختیار کړي. ولا تطغوا او سرکشي مه کوئ ای انسانانو. یو ډېره مزیداره غونته کې نکته چې کوم دی نو هغه دې ځای کې لیکلې ده غالبا چې کوم دی نو تفسیري مدارک هغه وی ګوره الله پاک چې کوم دی د دوو الفاظو په بدل په دا کې چې کوم دی نو په منځ کې هغه ټول دین راګیر کو چې یو چې کوم دی نو فاستقم دی او بل لا تطغوا دی. په دې دوو الفاظو کې الله پاک دا سالم دین چې کوم دی هغه راګیر کو بلکې نه ولا تطغوا ولا ترکنوا د دوو لامونو په مابین کې الله پاک دا ټول دین راګیر کړی دی. تفسیری مدارک کې امام نصفی سے وایي چې که تاسو د الفاظو ته سوچ وکئ نو دا دوه یو شانتي الفاظ دي. ولا تطغوا ولا ترکنوا الله پاک وی ولا تطغوا سرکشي مه کوئ انه بما تعملون بصیر ځکه چې الله پاک په هر یو عمل باندې لیدونکی دی. ولا ترکنوا او مایله کېږئ ما توجه مه ورکوئ څه الی الذین ظلموا هغه کسانو ته چې هغوی ظلم کوي د هغوی ملګري کېږئ ما. نو یو ایمان بستا ال کاملی چې ولا تطغوا ته سرکشي نه کې ولا ترکنوا بل ته ملګرتیا نه کې د چا د هغې پاټۍ چې هغه ظلم کوي د هغه کس چې هغه ظلم کوي د هغه لیډر چې هغه ظلم کوي او د هغه انسان چې هغه ظلم کوي هغه سره ملګرتیا وکړه خو چې کله ظلم کوي بای په ظلم کې د ملګری نه. الله پاک وایي د ظالمانو سره ملګرتیا مه کوئ کني به تمسکم النار کوم خوا بمبوزي اور ته بم غورځي. د الله ظلم نه دی خوښ. الله د ظلم خلاف دی او ظلم څه ته ویلی شي؟ ظلم ویلی شي د قانون نه سیوا کار ده چې کوم د قانون نه باري په قانون کې تا ته یو سره غلی دي او ته په قانون کې د ځان نه کارونه کې د الله قانون ماته هغې ته ویلی شي زیاتې هغې ته ویلی شي ظلم. وما لکم من دون الله من اولیاء ځکه چې ما سیوا د الله نه ستاسو څوک دوست شته نه او الله راته وایي زما د دوستۍ دا نښه ده چې یو به زما سرکشي نه کوي ما چې درته کوم دین در لیږلی دی منعا هغه شانتې به یې منئ بل د ظالم ملګرتیا به نه کوې ظالم له به مخه وایې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابو سره ناستو د ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث مبارکه دی د ابن ماجه او هغې ته وی تاسو د ظالم سره هم مدد وکړئ او د مظلوم سره هم مدد وکړئ. صحابو تپوس وکړو حضور د مظلوم په مدد خو مونږ پوهېږو خو ظالم سره څنګه مدد وکړو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ظالم د ظلم نه منې کېږي هغه ته ووایه دا ته چې څه کوې دا ظلم دی دا زیاتې دی دا د الله د قانون خلاف دی دا د ظالم سره مدد دی چې هغه د ظلم نه منې کا او د مظلوم سره مدد دارې چې د هغه طرفداري وکړه هغه د ظلم نه بچ کا هغه د ظالم نه خلاص کا نو الله پاک بتا جنت ته بوسي. نو دلته کې الله پاک وایي وما لکم من دون الله من اولیاء د الله دا خبره ومنئ ځکه ما سوا د الله نه ستاسو دوست شته نه ثم لا تنصرون او کوم نه منله نو ګورې تاسو سره به امداد نشي د الله طرف نه د الله طرف نه چې امداد ونشي نو کوم خوا به ځئ سزا به خورئ. واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل دا هغه آیات دی چې د دې نه 15 واړه منځونه هغه ثابت دي. الله پاک وایي
منځ قایم کې د دې ټولو سیزونو هغه اصل مغز چې دی هغه منځ دی ځکه چې د منځ سره به تاسو کې عاجزي راشي چې عاجزي راشي تاسو به قانون ومنئ نو واقعي الصلاة تاسو منځ قایم کې طرف النهار په څه حصو د ورځې کې چې هغه حصې څه دي هغه سار دی ماسپښین دی مازدیګر دی درې واړه ټیمونه پکې رالو وزلفا من اللیل او په ساعتونو د شپې کې چې په ساعت د شپې کې چې کوم دی عشاء هغه د ماښام نه شروع کېږي د ماښام او ماسخوتن شو نو پنځه واړه منځونه هغه الله پاک په یو آیات کې راوستل ان الحسنات یذهبن السیئات ځکه دا نیکۍ چې دي دا بدې خوري چې کله یو سړی هغه بدې کوي هغه واړه ګناهونه کوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د یو منځ نه والې تر بل منځه پورې د چې څومره واړه ګناهونه وکړو هغه د سترګو وي هغه د غوږونو وي هغه د لاسونو وي چې هغې ته وړوکي ګناه ویلی شي نه هغه په دې منځ باندې ختمیږي چې د ساري مالي منځ وکړو او د ده نه پکې واړه ګناهونه وشو او د نه ماسپښیني منځ وکړو هغه ټول ګناهونه الله پاک ده هغه معاف کوي نو په دې وجه باندې موږ یو حدیث مبارکه ویلو چې کله یو انسان هغه ګناه کوي او د ګناه نه هغه په حق او په سچ باندې توبه وباسي او د هغه د زړه او د ژبې هغه رای یو شي چې په هغې کې د هغه مقصد دوکه ني چې هغه نوي ګناه طرف ته ځان له لار جوړوي نو الله پاک هغه ته هغه ګناه معاف هم کړي او د هغه ګناه مروله الله پاک نیکۍ هم ورکړي حدیث مبارکه دی په دې وجه پیغمبر الله پاک دلته کې وایي چې ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیکۍ دا ګناهونه خوري نیکۍ ډېرې کوئ چې ستاسو کوم ګناهونه چې هغه ختم شي ځکه چې ګناه ښه شی نه دی ذلک ذکره په دې کې نصیحت شته للذاکرین خو چې څوک نصیحت لي نو د هغې دپاره دا آیات ډېر د حوصلې او د تسلی آیات دی واصبر او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته او ستا امتیان یعنی هر یو مومن د صبر کوي په څه باندې د صبر کوي په نیکو باندې د صبر کوي په نیک عمل د صبر کوي ان الله لا یضيع اجر المحسنین ځکه چې الله پاک نه ضایع کوي اجر د نیکوکارو په دې کې یو ډېره ښکلې مزیداره چې کوم دی نو هغه معنا او تشریح چې کوم دی نو امام رازي صاحب په تفسیر کبیر کې کړې ده هغه وایي که ته نیکي هغه د شهرت لپاره مو کوي د نام و نمود دپاره مو کې د ځان خولو دپاره مو کې نو صرف تا ته پې بونس نه میلاویږي د هغې چې کوم خپل ثواب دی الله یې تعالی لي ځکه چې الله په خپل بنده ډېر زیات خفه کېږي او د هغه په نیکو ډېر خوشحالېږي نه که هغه نیکۍ د غیر قانوني کړي چې غیر قانوني داره چې د ځان خولو دپاره کړې ده نو چې د هغې ثواب هغه الله پاک دله په یو 200 یو په 2 کروړه ورکو نو صرف هغه دې نه کټ شو چې هغې کې د هغې د آداب و خیال نه ساته هغه لس په لس چې الله ورکړي هغه لس په لس پوره ثواب هغه ده ته میلاویږي په دې وجه الله وایي ان الله انسان مطمئن اوسه بېشکه الله چې دی لا یضیع نه ضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیکوکارو نو خامخا په خپله کارونو کې نیکۍ له ډېر زیات توجه ورکړئ نیکي کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی الکتاب وتحقیق سره ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب چې تورات فاختلف فيه پس هغې پکې اختلاف وکړو ولولا کلمة سبقت من ربک کچرې د فیصلې یو ټیم مقرر نه وي لقضیه بینهم الله به فیصله کړې وه وانهم لفي شک منه مریب خو دې د قیامت نه په شک کې دي چې پریشانۍ ته رسېدلي دي وان کلا لما لیوفینهم ربک بېشکه هر یو چې دی په دې کې الله به ورله پوره بدله ورکړي اعمالهم د دې د اعمالو انه بما یعملون خبیر بېشک الله په اعمالو ستاسو خبردار دی فاستقم کما امرته حضور داسې استقامت اختیار کا په نیکو لکه څنګه چې الله تا ته حکم کړی دی ومن تاب او هغه څوک چې تا سره رجوع کړي د نیکو ته ولا تطغوا او سرکشي مه کوئ انه بما تعملون بصیر بېشک الله ستاسو په اعمالو لیدونکی دی ولا ترکنوا ملګرتیا مه کوئ الی الذین د هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي فتمسکم النار کني اوبه رسېږئ ورته وما لکم من دون الله من اولیاء نشته ستاسو دپاره ما سوا د الله نه هیڅ څوک دو ثم لا تنصرون بیا به ستاسو مدد ونه کړي شي واقم الصلاة مونځ قایم کې طرف النهار پس حصو د ورځې کې وزلفا من اللیل او پس ساعتونو د شپې کې ان الحسنات بېشکه دا نیکۍ چې دي یذهبن السیئات دا خوري ختمۍ محوه کوي بدو لرا ذالک ذکر په دې کې نصیحت شته للذاکرین دپاره د نصیحت اخیستونکو واصبر تاسو صبر وکړئ په خپلو نیکو ان الله بېشکه الله چې دی لا یضیع اجر المحسنین نه ضایع کوي بدلې د نیکوکارو ولقد